الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا 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 وأجلانا وأخشانا وأخشانا وأنقانا وأتقانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا آمنت بالله صدق الله العظيم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله محترم مسلمانان او په دین اسلام باندې غیرتمند مؤمنانو او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ختم نبوت عاشقان الله رب العزت پمنګ او تاسو باندې بیا بشبها احسانات وکړل چې منګ او تاسو ته بیا د جمعه مبارکه وکړه نصیب کړه محترم مسلمانانو ګورا زماستا چې کومه موضوع ده کوم سبق دی نو هغه د خپل د ماشوم د بچی د تربیت په اړه کې چې کله زماستا ماشوم پیدا شي نو شریعت څه وایي چې څه کارونه وکړي خپل د ماشوم تربیت به څنګه کوي انسانان خو پیدا کیږي یهودو کې هم پیدا کیږي نصاراو کې هم پیدا کیږي مجوسو کې هم پیدا کیږي کافرو کې هم پیدا کیږي لیکن د دې معشوق چې کله پیدا شي نو دغه باندې انسان کله جوړ او دا انسان به څنګه جوړای چې کوم صحیح معنی کې انسان دی او دا الله رب العزت د حکمونو او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په طریقو باندې روان شي نو دغه صحیح انسان به څنګه جوړای زما محترم مسلمانانو ګورئ کله چې الله رب العزت آدم علیه السلام پیدا کو او داغه تخلیق کو فرمایو نو حضرت حوا بیبی دای د آدم علیه السلام د کسب پختې نه پیدا کړه او بیا الله قرآن کې فرمایي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله ويدجي دوارنا آدم عليه السلام او د حوا بیبینا د دې دوارنا می سړي او زنانا خوار کړه یعنی د دې دوارنا می پیدا کړه
نو چې کله پیدایش شو او ماشوم پیدا شو نو اول وسه کوي نو چې کله د ماشوم پیدا شو نو اول باورتا پخی ورکی اذان کی دا کم اذان چې عام طور دی جمعاتونو کې کېږي د مانځه لپاره نو دغه صدقي ورکی باورتا اذان کی الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله دو پیری بوئی خیوت کی دی اذانو کو گز وقت کی با اقامت دا جنین بیاو کا علیکم بخام دوارو تا یو شانتی رکھے معشوم دی پیدا شو خیوت کی اذانو کا گز وقت کی اقامتو کا زکا چه دا اللہ رب العزت بڑائی لویواره دا استاد بچی دی زړه ته مخکې کوشي نو اذان ورته وکړه اقامت ورته وکړه کله چې ورته اذان او اقامت وکړو او یاد ساته فرض نه دي څه لازم نه دي چې یاره ته یو مولا باندې اذان کوي او هغه پسې دی چې په خپل د اذان درځي بهتره خبره ده په خپل وکړه خو ها یاد ساته چې یو عالم باندې دی اذان وکړو یا یو نیک سړي باندې دی اذان وکړو هغه جدا خبره ده دا غي فضیلت دی یو عالم دی خپل بچي اذان زه په ده باندې کوم صحیح ده وکړه یو نیک سړی دی خپل بچي اذان زه په ده باندې کوم نو صحیح ده او که په خپل ځان له دیو کو اذان در درځو اقامت در درځو نو هم صحیح ده ځان نوم کولی شي او چې کله دې دغه اذان او اقامت وکړو نو بیا په خپل د ماشوم غېږ کې روچت کې او یو نیک کس ته ورکوځي یو عالم نیک اغلی بوزا یا بل داسې یو نیک کسي دا الله ولی اغلی بوزا او یو کجوره دانه راواله او هغه ته ووایه دا په دې خپلې خوله کې چې کوم دی نو وچقوه دغه لاړې به هغې پورې ونښلي او بیا د دې ماشوم په دې خوله کې ووهه ځکه صحابه به داسې کول کله به چې د صحابه او ماشومان پیدا شو نو پیغمبر علیه السلام خواله به یې بوتلو او پیغمبر علیه السلام به کجوره په خپله خوله مبارکه کې وچغوله او دغه لاړې به ولګېدلې نو بیا به دغه د صحابي ماشوم ته یې په خوله کې ورکړله نو د ټولو نه اولنۍ لاړې به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې ماشوم خېټې ته لاړې نو هغه ماشوم به بیا برکتي ماشوم او هغه ماشوم به بیا چې کوم دی فرمانبردار نو دقسې چې کله ستا ماشوم پیدا شي نو یو نیک سړي دی بوځه یو عالم دی بوځه او هغه ته ووایه دا کجوره وچپوه او دې ماشوم له په خوله کې ورکړه ځکه چې د دې نیک سړي او د دې عالم لاړې د ټولو نه اول د دې بچي خېټې ته لاړې شي نو صحابه به داسې کول ښه نو کاکا دا طریقه زده کړه چې کله دې اذان وي اقامت دې وکړو نو دقسې خپل ماشوم به راوالي او یو نیک سړي له یو عالم له به بوځي او هغه به ورته دغه طریقه وکړي او ګوره دا بانګ نه دی اذان د دې ډېر غټ فضیلت دی بانګ یو معمولي چیز نه دی اے بلال نه بلال د حبشو د بلال نه رضی الله عنه دی اذان جوړ کړی دی پیغمبر علیه السلام چې کله مکه مکرمه فتح کړله او دا په سن 8 هجری کې فتح شوې ده نو پیغمبر علیه السلام چې وکتل په خانقاه کې د بوتان پراته دي او دې کافر او مشرکانو به چې کله طواف کوو
نو دغه بوتانو ته به سلامونه کول او سجدې به یې کولې. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه ټول بوتان راویسته ویې غورځول ماتې کړه او چې ویې کتل یو دوه شکلونه دې کافرو داسې جوړ کړي وو چې هغه یو شکل د ابراهیم علیه السلام یې جوړ کړی وو، یو د اسماعیل علیه السلام جوړ کړی وو او په لاسونو کې ولا د جوارۍ غشي ورکړي وو. او دې کافرو مشرکانو دا خبره کوله چې وګوره ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام د جوارۍ چل منتقل دی، وګوره د دې په لاسونو کې غشي دي. پیغمبر علیه السلام دغه شکلونه دغه چې کوم دی هغه بوتان هغه یې مات کړه ویې غورځول بهر او ویې فرمایل په الله مې دې قسم وي، په هغه ذات مې دې قسم وي چا چې زه پیدا کړی ما ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام چرتا جواری نه کړي. اے دې پیغمبر دې خلکو دې کافرانو ته دې مشرکانو ته په خپله پته ده چې ابراهیم علیه السلام اسماعیل علیه السلام دواړه موحدین تیر شوي دي، خو دې کافرو خپلې بانې لپاره حلې لپاره هغه لاس کې ولا د جوارۍ غشي ورکړي دي. پیغمبر وایي داسې نه وه. نو چې کله مکه فتح شوه نو پیغمبر علیه السلام وفرمایل اوس خو اذان کول غواړې ځکه خانقاه کې به لمونځ کوو او لمونځ دپاره مخکې اذان دی چې کله اذان شي هغې نه وروسته به بیا لمونځ کوو. نو پیغمبر فرمایل این بلال کوم ځای دی؟ بلال ته آواز وکړئ چې راشي اذانو کې. بلال په یو ګوټ کې د صحابو سره ناست دی. یو صحابي ورپسې لاړ یا بلاله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دې غواړي راشه اذان وکړه. بلال نه وروسته بیا صحابه تپوس کوي وایي بلاله وایي کله چې تا ته پیغمبر علیه السلام د اذان وي نو د دې نه مخکې ستا ذهن کې څه وه چې اذان به څوک وایي؟ بلال وایي زما ذهن کې خو دا وه چې یاره دا خو اولنۍ فتحه د مکې مکرمې وشوله. لوی لوی اکابر صحابه ناست دي، ابوبکر صدیق ناست دی، عمر فاروق ناست دی، عثمان غنی ناست دی، علی المرتضی ناست دی، لوی لوی صحابه ناست دي. نو چرته کېدلی نشي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بلال ته ووایي دا خو ابوبکر ته وایي، دا خو به عمر ته وایي، دا خو به عثمان ته وایي، دا خو به علي ته وایي. وایي ناڅاپه ما ته آواز وشو ای بلال راشه اذان وکړه. زما خو په فکر کې سوچ کې هم نه وه دا خبره چې پیغمبر به بلال ته وایي چې اذان وکړه. خو چې کله بلال راغی نو پیغمبر علیه السلام ورته وویل یا بلال اذان وکړه. بلال ورته وویل د الله رسوله کوم ځای ودرېږمه کوم ځای ودرېږمه کوم ځای کې وکړمه. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل یا بلاله د خانقاه بیت الله چت ته وخېږه او په دې باندې اذان شروع کړه. د خانقاه بیت الله چت ته ختل دا اصل ختل دا بې حرمتي ده، بے حرمتی دا نه بخیږي، خو چې د عذر د وجې مرامت کوي یا نور د عذر د وجې نه خېږي نو ختلی شي. نو خانقاه بیت الله زموږ ستاسو دپاره قبله ده، زموږ ستاسو دپاره طرف دی، خو یاد ساته ګورې دغه طرف دغه قبله یوازې محدوده په دې بلډینګ باندې نه ده ګورې. دغه قبله ده دغه بیت الله د ځمکې نه والا تر لوح محفوظ پورې دا ټوله نیغه قبله ده.
ولی کتوی چه محدود صرف دغه بولډینګ دی د بولډینګ چې د پورې قبله ده نو داسې نشي کېدلی ولې ځکه کله چې ته په جاز کې په هوا باندې ځې نو بیا به کوم طرف ته لمونځ کوې قبله خو درنه کده پاتې شله بلډینګ خو درنه کده پاتې شو نه د قبله سراسر د نیغه لوح محفوظ پورې لوح محفوظ پورې دا سراسر قبله ده بلال اذان کو خانه کعبه کې مونږ ادا شو خبر مې اذان پورې راغستی چې ماشوم ته اذان کوي بیا چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام واپس را روانو مدینه منورې ته حنین فتح ومسلا طائف فتح سلا مکه فتح سلا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واپس را روان دے مدینه منوره تا بلار کی یو کله راځي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پړو واچو خیمه ولګولا اے زما صحابه کی نه دلته کې نه دلته کې خیمه ولګولا اذان ټیم شو دمانځه ټیم شو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بلال کوي یا بلال اذن اذانک للصلاۃ دپار دمانځه اے بلال دمانځه ټیم دی اذانک بلال خودی فغوون کی خدی بلال اذان کوي الله اکبر الله اکبر الله ډیر لوی دی الله ډیر لوی دی اشهد ان لا اله الا الله زګواهی کوما چې د الله نه سوا بل څوک معبود نشتا واشهد ان محمد رسول الله او زدا گواهی کوما چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله پیغمبر دی رسول دی اذان شروع دی حی علی الصلاة حی علی الفلاح کامیابی طرف تراشی دخلاسی زی تراشی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بلال اذان ہوئے ما شمان دا دغکل راجم دے دغا ما شمان دا بلال دا اذان پیخی دے زکا دغکل دا کافر دے دو کفارو دے پیغمبر علیہ السلام سے کم جائے کہ پڑھا و چھوڑ دے نہ بلال اذان کی یو طرف تو بل طرف ترکلی ما شمان راغوڑ دی او دا بلال دا اذان پیخی شروع کر دے کلچ بلال وی اللہ اکبر دا ما شمان پیخی کی اللہ اکبر کلچ بلال وی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله ندغم شمان بلال رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر تا پتو لگی دلا پیغمبر صحابو دوی اے زما صحابو دا پیخی چوکی دا آواز دکم طرف نراجے صحابو دا اللہ رسولہ دا کلمہ شمان راجم شوی دے دا حضرت بلال پیخی شروع کردے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابو دوی اے زما صحابو تاسو دا ما شمان مالا راونی سے مالا صحابو من دکڑلا ما شمانو من دکڑلی و تخکیر خو یو ما شمی خونیسو یو ما شمی راگیر کا رائی وستو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخیط یدرو دجا ما شمکنم دے ابو محضورا پیغمبر ورطوے ما شمان تا چې کمی پیخی دا بلال کولی اگا وسوگا دغا معشوم ورطوئی یریگی نکی وی دا سینا چی دیمی اوہی بچا بیڑا پیغمبر ورطوئی اگدا دغا معشوم آواز کی اللہ اکبر دا بلال دا آواز دا نارو دا اللہ دا تکبیر پیخی گئی پیغمبر وی نور ہویا دیوی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشهد ان محمد رسول الله
چکر یو پیغتاوین پیغمبر ورتوی اے بیاو اشهد ان محمد رسول اللہ دغا معشوم ابو محضور وی نابالغ معشوم دے غیر مکلف دے دے بیا آواز کئی اشهد ان محمد رسول اللہ دغا ابو محضور دے رستوی وی کلچ ما تا پیغمبر وی چی دویمہ پیرا ہویا ما چی دویمہ پیرا ہوئی اشهد ان محمد رسول اللہ وی پیغمبر زماشین دباو کرلا زماشین باندے زورو کو بدغ ٹیم کی ما تپتو لگی دلا چی زمان پسین کی زرکی ایمان ننوتلو او ما پیغمبر تلوی یا محمد اید اللہ رسول اکلی مراتو ماشو منابالے پیغمبر ورطا کلمہ ویلا پسر بانی و تلاس کی خودو تغ معشوق ابو محضور وی یا رسول اللہ اید اللہ رسولہ اید اللہ پیغمبرہ زخم معشوق ما زخم نابالغ ما خو لیکن ازان سر میں دیر زیاد شوق دے زمونگا ازان سر شوق نشتا پکاردار چې اذان باندې موږ یو بل سره جګړې وکړو چې چاله صحیح ورځي اول خو موږ اذان نه راځي اذان نه راځي اذان نه زده کوو موږ یې فردوس اذان وایي با مولا پوښه جمعات پوښو اذان پوښه نو موږ پکاردار چې اذان زده کوو خپل تلفظ سره کولی نو څوک چې اذان وایي نو غلط وایي څوک وایي الله اکبر الله اکبر څوک وایي اشهد الله څوک وایي اشهد الله څوک وایي بیا وایي دا اذان د کوم جماعت نه راغی دا د کوم جماعت نه راغی دا د کوم مولا د جماعت نه اذان راغی دا مولا له پکار دی چې دا سړی ته اذان صحیح کې اذان نه صحیح کې نو اذان صحیح ویل پکار دی خپل اذان ویل پکار دی مونږ چې کوم دې دومره څه یادو اذان نشي یادولې اقامت نشي یادولې مشران کسان مخکې په صف باندې جګړې کوي او اذان اقامت ولې نه ورځي اقامت ولې نه ورځي او جګړې په مخکې صف کوي یو وایي داسې زمانه بل وایي داسې زمانه او چې اقامت شي ته کې بیا شاته ځخ رواني چې اقامت نه نه رښتا څه خو بیا شاته اخري یا شاته صف کې کېنا مخکې هغه کس کېني چې کله امام خطا شي سهو شي هغه به امام پسې مخکې کېږي بیا چې ته راپسې ولاړې تا له اقامت نه راځي او امام سهو شي څوک به مخکې کوي هغه څلورم صف نه به راولي کاکا راشه مخکې شه یقول بدینا اقامت زده کا اقامت به زده کې نو موږ اقامت نه راځي بیا ته او بیا شاته شي د واس راشه اقامت نو اقامت صحیح ہے مخکې سب صحیح ہے ثواب ډیر زیات دی امام بس متصل ولاړې 100% ثواب ملاوي ګل طرف ته ولاړې 70% خي طرف ته ولاړې 50% خدا دې پورې نه را چې بس زه ګل طرف دې د مخکې طرف ته رامنډې وکړم مخکې صف ته راتلل پکار دی مخکې صف چې کوم دی نو هغه ډکول پکار دی او د مخکې صف د فضیلت ځان له ثواب دی خو کاکا بیا داسې دی چې ودرېږه چې اقامت ته درځي مخافه نشي اقامت زده کول پکار دی دې کې د ګرانۍ سره الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاه حي على الفلاح قد قامت الصلاه الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله دو صلاه ما اختصاص یو پیروي نو دا چیزونه زده کول پکار دي دا به کله زده زما محترم مسلمانانو دا معشوم سوی ابو محضورا دا اللہ رسولا دا اللہ پیغمبرا اذان سره می شوق دے زخو نابالغ ما زخو معشوم ما خو زما اذان سره ډیر شوق دے اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودت فرمائے یا ابا محضورا اے زما گلا اے زما مرگریا اے معشوما اگر جتنا بالغ تبغت شے خطب د مدینہ مکرمه د حرم شریف مؤذن
ته خو نابالغ یې اوس که نه ماشوم یې خو ای بچیان ته د مکې مکرمې ته د خانقابې مؤذن ما مقرر کړې ته به د خانقابې مؤذنې او هم دقسې وشوله چې بیا وروستو ابو محذوره د خانقابې مؤذن پاتې شولو وایي سبحان الله نو اذان دومره غټ فضیلت دی نو پیغمبر علیه السلام خبر مې اذان پورې راغستې وه چې د اذان دومره غټ فضیلت دی او اذان سره انسان کې تبدیلیانې راځي او زموږ د بعضې فقهاو داسې هم لیکلي دي چې یوازې اذان د مانځه دپاره نه بلکې کله چې باران نه کېږي نو اذان نه وکړه کله چې چړۍ زیاته شي نو اذان نه وکړه کله چې خوشي ځنګل کې روانې نو اذان نه وکړه دغه یره مره هر څه به الله ستا ختمې به ده وایي ولې هلته کې صدا بلنده شي الله اکبر الله اکبر الله ډېر لوی دی الله ډېر لوی دی نو د دې نه بل غټ برم اواز کېدلی شي نو په دغه اواز سره به ستا هر څه پوره کېږي زما محترمو مسلمانانو ما عرض دا کوو چې کله ماشوم وشي او ورته اذان وتفکر که اذان دې درځي بهتره خبره ده پخپله یې وکړه اذان وکړه ښه غوږ کې اذان کس غوږ کې اقامت وکړه هغه الف وي او که جنۍ وي او بیا چې کله دغه عمل وشو نو دویم عمل ما تاسو ته ویلي وو چې کله به د صحابو بچي پیدا شو نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خواله به یې راویسته ای د الله پیغمبره ای د الله رسوله لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه چې خلک ډېر شي چې جومات صحیح چانده وشي نو چې کله دغه ماشومان پیغمبر خدا له بوتله نو پیغمبر خدا به یو کجوره راواخیستله او په خوله کې به یې وچکوله دغه ماشوم له به یې خوله کې ورکړله دا خپلې لاړې مبارکې به یې د ماشوم په شونډو باندې ولګولې مطلب دا چې د دې پیغمبر علیه السلام مبارکې لاړې د دې ماشوم خولې ته د دې ماشوم خېټې ته اولې لاړې شي نو دا ماشوم به ډېر بهترین ماشوم وي دا ماشوم به فرمانبردار وي نو ای کاکا پیغمبر نشته وفات دی صحابه نشته تابعین نشته دغه تابعین نشته نو نیکان خوشته دی علما شته دی بل ماشوم بچې علم لراوله وایي کجورې چې کوم دی په خوله کې وچکوه زما دې ماشوم ته خوله کې ووایه چې سبا الله رب العزت ته لوی عالم جوړ کړي دا صحابه کړي دا صحابه خپل ماشومان پیغمبر ته بوتلو پیغمبر علیه السلام دغه کجوره ولا په خوله کې ووایه دا عمل شو چې کله ومر شو د ماشوم ومر شوله ماشوم له به سر وخورئ سر به وخورئ دغه ویښته به د تلې یو چاپړي کې کېدې چاندي به وتلې دغه چاندي به سپین زر بل تاپړي کې کېدې او دغه څومره ویښتو سره چې دغه چاندي برابر شوله دغه چاندي به صدقه د خیرات به یې کې اوس خو به چاندي رانیشه خلک نه کوي دغه خو 50 شپېته روپۍ به ورکړي یو 100 روپۍ ورکړي چې د ماشوم د سر خو صدقه دا شریف جو خپل قانون ما روان دي څومره خپل طریقې کار ده ګوره چې کله ومرش پوره شوله ماشوم له سر خورو او ومرش باندې به ولا ښایسته نوم کېدې ګلبدین به ولا کېدې ګلبدین به ولا کېدې ښه دغه خلک نومونه یې ماشومان ولا څوک ولا ګلبدین او څوک ولا ډیرانې کې څوک ولا څوک کې څوک ولا څوک کې سم نومونه کېدا کتابونه لیکلي دي څنګه چې نوم کې خاوده د دغه نوم وګورې اثر وي هغه سي اقشانی به اثر وي اے پیغمبر فرمایي چې د ټولو نه بهترین نومونه عبد الله دی او عبد الرحمن ټولو نه بهترین نوم پیغمبر وڅوي عبد الله د الله بنده عبد الرحمن د رحمان بنده دا خسته نمونه دي اے پیارا شه د صحابو نمونه کېدا ابو بکر ولا کېدا عمر ولا کېدا عثمان ولا کېدا علي ولا کېدا وقاص ولا کېدا طلحه ولا کېدا تر صحابو نمونه دي د پیغمبرانو نمونه ولا کېدا صحابو چاته وجدان کېدا ولا ویل دا خو زموږ په ګاوړ کې شته دي دوی دي کنه سره خو نه کوي که جګړه کوي د سره چې تا زما د ترد زوی نوم ایښی دی تا ولې ایښی دی
څوک سره جګړه کوي نه کوي نو په نوم کې اثر وي نوم کې اثر وي او کتا ولا کالو خان کې خودو دا ولا ګلبدین خان کې خودو دا ولا دیو فحاش دم نوم کې خودو دا ولا دیو فحاش زنان نوم کې خودو نن سبا چې کوي زمون نوجوانان هغه سړي ډیر خوخي چې هغه فحاش لگا په دې ټیک ټاک کې ډیر مخکې وي فحاش خوري وای هغه فحاش ګل چې کوم دینه ګلپانه ولې دې خلک ګلپانه خپل ماشومې دې کینو خام چې بس هغه اثر به کې پروتي دا ولې په میدان باندې ګډيږي خام په میدان باندې کاکا ته وته خان دي استاد ته ګډيږي الله دې معافي کړي دا روان دي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام پیشنګوئی ده پیغمبر او فرمایي چې تاسو وخت راشي تاسو زمانہ براشي چې خلک په خپل کمرو کې دندناسوي او ټول دنیا به ویني دا پیغمبر ویلو خلق پاک کمرو کی دن ناسوی اور امن بناسوی اور کمرینا باہر بچے کم دے ټول دنیا ویني په دې فیسبوک کې ټول دنیا ویني کنه ویني د هر څه رښتیاګي کې اوس روان دي نو کله چې ماشوم پیدا شو ومروزه نو خاصه نوم ورکړي خپل نوم ورکړي دا بهترین نوم ورکړي دا علماء تاسو کا ما شل دې خلق لسلس نمونه لیکلي دي شل اته بیا تاسو کوم څه کې هوځو وي ګلبدین کې ورکړي چې ما زمانه مونږ فایده سو کړه چې تاول ګلبدین کې دي دا نوم زمونږ د زنانه او خواخه نه تاسو زنانه په مونږ سمويږي اخو ولا چې کوم دې کله چې ماشوم لګونه غټيږي کنه د کور د ګډېګان دي هماړي محترم دي ما مې مسوي دي خو چې کله ماشوم غټ شي کنه د سي معمولی ونده او دا کار دا وڅوي وای تا خو د انګلیش لفظ دی او دومره بدل لفظ دی دومره سکار لفظ دی ته د کلمه ولې نه کوي چې کله ماشوم لږ خبر شي وای بچي وای لا اله الا الله کولی کلمه ورته وایي بیا څه وایي دا جورابي مخې چې نیولې د ګوډۍ که نه بیا څه وایي کله چې دا بابا کور ته راشي دا ګوډه دا څه وایي وایي ته راشه که نه دې ته دلته کې کښېنه ماشوم خو خبرې ته کړي دي ووایه ورته کنځل ورته دا ماشوم ورته کنځل کوي کنځل کوي ورته یي ماشوم چې کوم دی نو لاسونه ووهلی شي بیا دې ګیرې نیولې شه ښکلې طریقه ورته ښایي دا ګوډیګانې چې ګیرې نه نیسي بیا چې غټ شي بیا به کوتک رالي چې شروع کړي چې وړي کړم هغه نیم د ګیرې نه نیولې بې عزتي مې درله کوله بابا نن دې په کوتک باندې وهم بیا زمونږ تربیت دغسې وي ښه چې کله ماشوم لږې خبرې کوي کلمه ورته ښه لا اله الا الله ویا اے بچیا الف با تا سا ویا تفسیر کبیر کې امام رازی رحمه الله یو واقعه نقل کړی دا غالبا موسی علیه السلام په یو مقبره باندې روانو او یو کس وفات شوی او دا کم کس چې وفات شوی د دې بیبي وه او د دغه بیبي په خېټه باندې حمل و ماشوم خو دا سړی چې کوم دی نو وفات شو او قبر کې چې کوم دی په ده باندې عذاب سزا ورته ورکړې کېدله غالبا موسی علیه السلام دې چې کوم دی په لار روان دی الله ته درخواست وکړو ربه دې قبر کې چې کوم دی نو عذاب میراویږي دې سړي ته الله رب العزت جبریل علیه السلام راولېږو او چې کله د موسی علیه السلام بیا هغه راته نو عذاب نه و قبر کې خوشحالي وه موسی علیه السلام ډېر چې کوم دی په تعجب کې شو دې غاړې ته عذاب میراوي دې سړي ته هغه غاړې راځه قبر کې خوشحالي ده څه وجه ده الله جبریل راولېږو ای جبریل راشه زما پیغمبر ته ووایه تا ته پته نشته کله چې دا سړی وفات شو دا ډېر ګناهګار و ګناهونه یې ډېر کړي نو الله رب العزت ته په قبر کې عذاب ورکاوه خدانه د بیبي ول په خېټه باندې بچي او حمل هغه ماشوم چې کله پیدا شو لږ ونې غټ شو د دې مور ولګېده او جومات ته قاري صاحب له بوتو هې قاري صاحب زما د خاوند د ارمانو چې د خپل بچي نه حافظ قرآن جوړ کړم عالم جوړ کړم اے قاري صاحب ته سبق وښیه وایي الله رب العزت جبريل علیه السلام ته وی چې موسی علیه السلام ته وایه چې کله دا ماشوم د مور بوتو قاري ته کېنو او دغه قاري ورته وی بسم الله الرحمن الرحیم الله رب العزت وی چې اوس مال حیا راځي چې دني ماشوم پلار ته په قبر کې عذاب ورکوما
پوښتنه نو ماشومان مدرسې کې داخل کړي چې ته به چې کوم دی الله رب العزت ستا بیړه پاکي خواجه بختیار کاکی رحمه الله دا چې کوم دی یو لوی نیک انسان تیر شوی دی دغه باره کې راځي کله چې پیدا شو نو مور یې خاوند ته چې د بچی تربیت وځ کوما پلار نوی اے خزه دل تربیت بز کوما ته دل تربیت نشی کوله دنه بز یو لوی قد عالم جوړوما مور نوی چې خاوندا ته د بچی په تربیت ځکه نه پوهیږي چې ته همیشه چې کمره بهاري اوس پاتې چا دی ته همیشه چې کمره بهاري او زه کور کې دننه ما نزد ماشوم په تربیت پوهیږم او صحیح خبره ده مور چې د بچی تربیت څنګه کوي هغه څنګه نشي کوله د ماشوم تربیت وکاو تاسو سره تربیت شروع کول ماشوم او ماشوم ته چې کوم دنو مدرسه کې داخل کو سبق وی او بیا دې الله رب العزت کا دغه خواجه بختیار کاکی رحمه الله یو لوی شخصیت چې الله رب العزت جوړ کو مور سي تربیت وکړو تربیت اصل کې مور کوي نو چې کله دې ماشوم پیدا شي فیصلو ولکیدا وکي ولا اذان کا فیصلو ولکیدا داغه تربیت صحیح وکا هغه تربیت صحیح وکا نو مور حقوق کې د ماشوم دغه تربیت کې کلمه ورته وخی او نور لوی داسې په ترتیب سره نور تربیت اصل دینی تربیت روحاني تربیت هغه په جماعت او مدرسه کې چې قاری څه طریقې نو هغه ول تربیت نو زموږ محترم مسلمانانو چې کله چې ماشوم وشي د ماشوم خپل استه تربیت کوله تربیت پکار کوله تربیت د ماشومو کا او ماشومان سره مینا محبت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته یو ماشوم راوستل شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل غیږه کې کیناو نو ماشوم امتیاز وکړ هغه بډای ورته وی د الله رسوله مال ته ویلو ماشوم مالا امتیاز دې باندې وکړي د الله رسول ورته وی اے بډای دا به وینځم خیر دې خو ماشومان سره مینا محبت پکار دې حسن حسین ماشومانو نابالغ او پیغمبر و جماعت دراوستلا جماعت دراوستلا چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سیجی لبلاړه نو حسن حسین په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په کو باندې سوال شروع روایت کې راځي هغه پوری با پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د سیجی نه نو چتاو چې ترڅو پوری حسن حسین کوشوي نو ځکه پیغمبر ودا چې نه زما ماشومان بچي زما نشي چې ګرځاو نشي نو ماشومان جماعت تر ولا شکر داسې معقول باندې تمیز پکې ولګي کنه تبو سره چې یره دیو جمعه کې امتیاز نه کې جمعه نه خرابای ځکه چې جمعه کې مثال ودا داسې ماشوم چې هغه بالکل خالصي داسې وي چې هغه جمعه مثال په تور کې امتیاز وي کنه بیا هو جمعه ټول قاری نه واسي دا مشکل دي کنه نور چې کله ماشوم ته ونه په تمیز شي حدیث کې راځي و کار ماشوم چې و کارو شي هغه ته مانځ تدقیق کوا خو چې کم ماشوم راشي چې هغه اوخیاري دا و کارو نه کمی او اوخیاري نو مسله نشي هغه راوستل شي ځکه منځله راولا د طریقو ورته د ډانچو ورته انسان ډانچو ویني کله ورکیږي ولا کاکا کله ورکیږي چې ماشوم د سره کله ورکیږي صاحبونه ته ملایږي نه چې کله ماشوم په نابالغ کې غیر مکلف نابالغ د ماشوم څه غلطیاں نه کوي څه کوتاهیاں نه کوي نو هغه تاسو لیکل کېږي خو چې کله ماشوم بالغ شي کله ماشوم ورشي بولوتا او دې څه غلطیاں نه کوتاهیاں نه کوي نه د پاکاته کې به لیکل کېږي نظری وجنا د ماشوم کوله تربیت او ماشوم ته خیره مکوا اے خیره روایت کې راغلي زناور ته خیره نه کوي زمونږه زنانه اکثر چرګان ته خیره کوي اے چرګان ته خیره نه کوي اے چارو ته خیره نه کوي ماشومان ته خیره نه کوي خیره ونه کوي ماشوم خپل نه کیدا او یا ساتي د غلط نوم من راغلي دا چې غلط نوم چاته استعمال ہے د سړی نوم صحیح وي کنه او هغه ته غلط نوم استعمالي خپل نه وي لکه مثال بتاوا یو نوم دی خپل نوم دی
لك عبد الرحمن شدي وترحمن وي رحمن خو الله ده نوم غلط ما استعمالوا خپل نوم یا چاره چې کوم دې نوم خپل نوم دې او ته وای او ډیرانیا نوم خپل دې واغه لفظ دې سره مشابهت په دغه نوم وای دا نوم روانه وشو د دینه من راغلی دا چې چاته غلط نوم نه وای ښا نوم بچاته نه روانه چاته وګول بدین نه وای تپوس لري نومونه غلط بچ کوم دی هغه ناخلی یو بل دا نومونه بنروانه نو دغه سره د ماشوم په اصلاح کیږي پوس لري چې کله د ماشوم صحیح تربیت شي صحیح تربیت شي مور صحیح تربیت کی او د دې سره بیا اثر رسوي بیا به تو پیژنې اے دا می پلار دې دا می مور دا دا می تر دې دا می تر زوی دې اے دا می خور دا بیا به پیژنې او کنه تا ابتداء نه کنځلو باندې راځي بیا به اخیره پورې کنځلې کیږي اخیره پورې اوس واړه ماشومان دي ډیر زیان کې ولیدل کپور شری چې هغه کور ولا خپل وي چې وګورئ دې کنځلې کوي ماش خبرې نشي کولای ځاځي ها وې دې کنځلې کوي و استاد داسې داسې وکړه دا څه چل دی دا کنځلې وته څو کوي اسمان د قران نازل نشي کنه دا ماته وته کوي کنه چې هغه کنځل ورته تاسو یو پر زور دوکا نه کنځل ورته مکوا کلمه ورته وخیا کلمه ورته وخیا لا اله الا الله محمد رسول الله ورته وخیا اے دا ورته وخیا پیغمبر ورته وخیا زما پیغمبر دغه دې اے د پیغمبر نوم ورته وخیا بچي زما د پیغمبر اسم ذاتی دغه محمد احمد نومونه دي کله نو خبرې وته کوا کله خبرې وته کوا دا دې بابا دې د بابا ویا دا دې کاکا دې د کاکا ویا دا دې ماما دې د ماما ویا اے دا دې خور دا دې تدا ویا کله نومونه د ماشوم تربیت وکيږي مونږ دې ابتداء د ماشوم تربیت غلط زما محترم مسلمانان کله چې د ماشوم تربیت صحیح وشي دا غي اثر بیا جداوي نو الله رب العزت دې په دې باندې عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا